بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن زه تاسو ته یو ډېر اهم مسلې په باره کې وضاحت پیش کولو ته راغلی یم او هغه مسله انتهایی اهمه مسله ده چې هغه د تعویض په باره کې ده. تعویض ګنډې دم درود دا اثر کوي او که نه کوي، دا یو ډېر اهمه او یو ډېر ضروري مسله ده چې د دې په باره کې امت مسلمه ډېر زیات پریشان حال دی. نن سبا داسې کیفیات دي چې مونږ کله هم چاته هم ځو نو هغه وایي په ما تعویض شوی دی. چېرته مور چې په چا باندې معمولي درد راغی، یاره په ما باندې چا جادو کړی دی. که چېرته یو بله خبره وي نو یاره په ما باندې دا چل شوی دی، یاره په ما باندې هغه چل شوی دی. دا ټول توهمات دي، دا ټول وهم دی او د دغه وهم په بنیاد باندې خلق لګیا دي په فراډونو باندې پیسې ګټي، په فراډ باندې، په دوکې باندې دا د تعویض، دا د ګنډو والا دا پیسې ګټي او پیسې جوړوي او د دې حقیقت ورته نه معلوم چې دا داسې شی. د دې د وجې نه کله کله چې دا میډیا والا یو داسې تعویضونو والا ته ورشي نو هغه ته کلمه هم نه ورشي، کلمه. د دې د وجې نه د داسې څیزونو د دغه دپاره د حقیقت پویولو دپاره بهترین عالم، مفتی او متقی انسان چې د هغه د رب ذوالجلال نه یریږي، د داسې کس خدمت علیها. داسې نه چې یو کس به ګیرم خریلي، هغه به مونځ هم نه کوي، هغه به چې دی نو ګنده پروت وي او مونږ به وایو چې یاره دا چې دی نو دا ډېر غټ تعویضګر دی او دا داسې دی او دا هغسې دی. د دې د وجې نه نن تاسو ته زه دا حقیقت پیش کوم. یو دی دم، یو دی تعویض. د دم او د تعویض همدقه شان تعلق دی څنګه چې د کتاب الله او د کلام الله دی. کتاب الله لیکل شي، کتاب د الله تعالی ته وایي. کلام الله ویل شي، کلام د الله تعالی ته وایي. دم چوف ته وایي او تعویض لیکلو والا ته وایي. دا آسان لفظ دی. د دې د وجې نه امت مسلمه ته د حضور صلی الله علیه وسلم هدایات سو هدایات داو چې تاسو کله هم د دشمن په علاقې کې، دشمن علاقې ته ځئ، د دشمن ځای ته ځئ، د دشمن کلي ته ځئ، نو هلته ځان سره یو مکتوب کلام مه وړئ. یو لیکلی شوی کتاب الله، کلام الله، د الله تعالی کتاب هغه ځان سره لیکلی شوی په مصحف کې مه وړئ، ځکه چې هغوی ته د دې د ادب او د احترام پته نشته. کیدای شي چې هغې ته لاس وروړي او هغه بېادبي وکړي. د دې د وجې نه علما کرامو د دې احادیث مبارکه نه، د دې حدیث مبارک نه دا نتیجه اخذ کړې ده چې کم یو کس هغه په یو پاڼې باندې د الله تعالی آیت ولیکي، د هغې احترام هغومره لازم دی څنګه چې د پوره قرآن کریم احترام لازم دی. د دې د وجې نه په کومو تعویضونو باندې چې د الله کلام لیکلی شوی، د الله د کتاب یو آیت لیکلی شوی، نو هغه تعویضونو احترام هغومره لازم او ضروري دی څومره چې د الله د پوره کتاب احترام، ادب هغه لازمي او ضروري دی. د دې د وجې نه یو مولا چې کله تعویض لیکي نو هغه د خپل مامور ته ووایي، خپل مقتدي ته، خپل مداح ته دې ووایي چې تا ته زه دا تعویض در کوم، خو ګورې په دې کې د الله آیت، د الله د کلام یو آیت دی. د دې د وجې نه ته دغه آیت هغه شان احترام کوه، د دې مخې ته به ګانې نه وي، د دې مخې ته به څه بل څه خرافات او ګندګي نه کې، د دې مخې ته به چې دی نو هغه شان احترام کې څنګه چې د الله د پوره قرآن مجید احترام لازم او ضروري دی. د دې د وجې نه
زه اوس تاسو ته راځم خپل اصل خبرې ته چې آیا تعویض او دم دا جایز دی او که جایز نه دی. محترمو په دې خبره باندې د ټول علماو اتفاق دی، هیڅوک په دې کې اختلاف نه لري چې تعویض او دم چې هغه د اصل قرآن د کتاب الله او د الله تعالی د صفاتو او د احادیثو د مبارک دعاګانو په نتیجه کې وي د هغې د طرف نه وي، نو دا چې دی نو بالکل جایز دی، په دې کې هیڅ قسم قباحت یا ممانعت نشته دی. د دې د وجې نه امام ابو داود او امام ترمذي یو ډېر اهم روایت نقل کړی دی په خپل کتابونو کې. ابو داود د شپږ هغه معتبر کتابونو نه یو کتاب دی او دغه شان الجامع الترمذي دا د شپږ صحای ستونه یو کتاب دی. په هغې کې د حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې حضور صلی الله علیه وسلم یقیني طور سره دا د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم حدیث دی. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې کله تاسو په خوب کې ویریږئ نو تاسو دا کلمات ووایئ چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، ځان یې چوف کوي. نو د دې د وجې نه به حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص به یو روټینو یو طریقه به وه او هغه به دا وه چې کله به هم یو ماشوم نابالغ و هغې ته به یې په غاړې کې د تعویض په شکل کې دغه کلمات راځوړن کړي او چې کله به یو ماشوم بالغ و نو هغې باندې به دا کلمات لازمي طور سره زده کړو ځکه چې د دې فایده ډېره زیاته وه. نو د دې حدیث نه صفا طور سره واضحه ده چې د تعویض هم اثر شته او د دم هم اثر شته دی. د دې د وجې نه یو کس که دا وایي چې د دې هیڅ اثر نشته دا په غلطه دی، دا ناجایز دی. البته اوس کم یو تعویض او کم یو دم جایز دی او کم یو ناجایز دی. عزتمندو دم هغه یو جایز دی. د دې په باره کې زه تاسو ته د امام مسلم هغه شهره آفاق تصنیف الصحیح لمسلم چې کوم د امام بخاري د کتاب نه بعد یو ډېر اهم یو ډېر غټ او یو بالکل صحیح حدیث والا کتاب دی. د هغې یو روایت نقل کوم د عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه دا روایت نقل شوی دی چې عوف ابن مالک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته راغی او عرض یې وکړو یا رسول الله په زمانه جاهلیت کې به موږ تعویضونه لیکل او د دې نه به فایده اخیستله، آیا اسلام کې دا جایز دی؟ دا تعویض او دا ګنډې او دا څیزونه دا جایز دي او که جایز نه دي؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایلو اعرضوا علی رقاقکم، تاسو خپل تعویضونه په ما باندې پیش کې د دې د وجې نه چې لا بأس بالرقا ما لم یکن فیه شرک، داسې تعویض او داسې لیکلی شوی او داسې دم درود هغې باندې هیڅ قباحت او ممانعت نشته، هیڅ باک پې نشته دی چې په هغې کې شرک نه وي، چې په هغې کې شرک نه وي. نو د دې نه واضحه شوه صفا طور سره چې د شرک الفاظ یا شرک څیزونه چې هغه په یو تعویض کې وي دا جایز نه دی. د دې د وجې نه جایز تعویض هغه دا دی چې په هغې کې د الله کلامي یا د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د احادیثو د دعاګانو نه یو دعاوي او یا په هغې کې د الله مبارک صفات وي، دا جایز دی. او ناجایز هغه دی چې په هغې کې شرکیه الفاظ یا شرکیه څیزونه وي. د علماو په اتفاق سره د تعویض د جواز دپاره 3 شرطونه دي. لومبی شرط دا دی چې دا د الله تعالی کلام وي یا د الله تعالی صفات وي په دې کې په داسې تعویضونو کې. دویم شرط دا دی چې دا یا په عربي ژبه کې وي او یا په داسې ژبه کې وي چې په هغې باندې خلک پوهیږي،
داسې نه چې داسې کرښې راښکي را راښکي او یو سیز جوړ کړي نعوذ بالله او د هغې نه چې دی نو بس ځان دغه کوي چې کنې یاره بس ما غټ کار وکړو او په هغې باندې بیا ضرونه پیسې دي. او دریم شرط دا دی چې په دې کې بذات یعنی دغه تعویض دغه دم بذات د اثر هغه عقیده دی نه وي چې دا بذات اثر کوي، صرف دا تعویض اثر کوي یا صرف دا دم اثر کوي، بلکې ستا عقیده او ستا نظریه دا وي چې دا اثر نه کوي بلکې اثر دا د الله تعالی د ذات د طرف نه د الله تعالی هغه محبوب کلام په برکت سره الله تعالی خپله په دې کې اثر کوي. دا تعویض هیڅ اثر نه کوي بلکې الله تعالی چې وغواړي نو دا اثر کولی شي، چې الله تعالی ونه غواړي نو دا اثر نشي کولی. یعنی اثر د دې بذات نه وي بلکې دا د الله تعالی د طرف نه وي. نو دا هله جایز دی. او که نه چېرته مونږ وایو چې نه بس چې څنګه تعویض وي او څنګه طریقې سره وي او څوک پرې پوهېږي ومنه او هسې کرښې راښکي او هسې غلط پلط الفاظ ولیکي او په دې باندې بیا پیسې علي بې شمېره لکونه پیسې پرې را جوړوي، نو داسې تعویضونه جایز نه دي. د دې د وجې نه په دې خبرې کې یو ډېر اهم انشاءالله په دې ټاپک باندې به زه تاسو ته نور حقایق انشاءالله وړاندې کوم. خو بل زما د خبرې خلاصه دا ده چې کله هم تعویض کوئ، چې کله هم تعویض دپاره ځئ نو یو معتبر متقي تقوادار عالم ته ځئ. داسې نه ده چې یو څښاک ګنده کس ته ورشئ او هغه چې دی نو زرونه پیسې هم تا نه والي او د هغې هغه تا فراډ کې راولي، ستا د ذهن سره هغه لوبې وکړي او ستا په ذهن باندې ووایي. الله تعالی دې مونږ ټولو ته په دې باندې د عمل توفیق نصیب وګرځوي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.